بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو سار سبا چې په شوی اډه کې کومه حادثه شوې وه د پلین کوچ او د بس په منځ کې، نو هغه دا وخت 112 والا راغلي هغه بس ریسکیو کی او دا وخت را سره د شوی اډې چې کوم صدر دی واقف خان ترانسپورت صدر هغه را سره دی ګورو چې سوی د دې حادثې والي سره اوس چې دا کوم کاروایی شروع ده واقف خان له اوسه پورې په دې حادثه کې اول نه خو دوه تاسو شوی چې درې پکې مړي دي کنه، نو دا واقعي خو لګ وایا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نصیر بھائی تاسو ډېر شکریا، ډېر مننه چې تاسو رااله د اکسیډنټ علاوه میزه کو دا غو ساره په تقریبا 7:30 بجې په باندې 2 بجې دلته ډېر زیاته لوړه وه. دا گاڑی راته د فیصل آباد نه موټروي والا گاڑی په موټروي باندې بندي، دا بل پلین کوچ د سواد نه راته دی ته اسلام آباد عمرې والا کسانو پسې ته الته کې دا موټروي والا دغه پلین کوچ را کوس کو دا پامبار کې را کوس کو دلته چې راغلي دی بس والا خطو لا خسټ را روانه دا دی والا موټر سایکل والا د دې طرف نه 2-3 ور نووتلو یو سایکل د چې څنګه ته گاڑی را کټ کړی دی او بریک والے دی د ترغه هغه ډرایور خو ناشنا په دې روډ باندې د ته ریټرن غو د بریک د دې سونه پته نه لګي ملمانی دي د دیر دی او دغه نه چې کم نه فیصل آباد نه راته سایکل والا موټر سایکل والا ته خدای باج کو چې څنګه دا گاڑی دی خواشو د دې طرف نه د مردان د سیټ پلین کوچ راته په شو دی پلین کوچ لورغی منګه چې کله خبر چو کوی میدان ترالو هغه کې تقریبا په پلین کوچ کې 21 کسانو، یو پکې ډرایور چې کم نه په حق رسیدل، یو پکې یو ماشوم را اوس راته بل انفارمیشن میلاو شو چې په ثوابه کمپلیکس کې یو وړه پکې بل مړه شو او 18-19 پکې زخمیان دي. موږ هغه دوا بیا ټیپک انچارج جاس خیدر صاحب رسیدو منګه هسپتال ته لړو، هغه لم د خپل طرف نه امبولانس کو هغه دوه لاش هم پکې رخصت کړلو او 4 بجې د هغه لاشونو جنازه را باقي یو گاڑی امتحانې ته پلین کوچ بو ته پروټیکټر بورو متړو تا چې کم نه دا لړکو دی روډ نه زکه چې روړه خلک راځي او تماشې کې موټر سایکل ودري زنانې وسره ناصابه درې چې بل وکو شي نو وکو خو هغه دغه وا اوس په دا گاڑی سیده کو د جام شوی مردان ول مصران روان دي او نور په هسپتال کې شدید زخمیان دي. مکه معلومات په هسپتال موږ ته نشته چې هغه څه پوزیشن دی او دغه پروګرام داسې سر وخت کې شوی ری څه غلطی را چا وا غلطی خو د ارچا چې وا خو الله تعالی دا شی په دې شوی راکې مقرر کړو د پلین کوچ او د داسې په دې د خدای پاک منظور کړی داسې و چې د بس په یو ځای نه دی پلین کوچ باندې د اکسیډنټ شو وکوا ځکه چې بس واغه سیټ د خدای سیټ چې هغه د نور خلکو نه گاډه بچکون دي سیټ ترغه خود بس غلطی شو او پلین کوچ به سیده راغی شو په شورا نه پلین کوچ او بریک نیول نه دی هغه مطلب دا چې لوړه وا هیڅ پته پکې لګي لوړه وا ډیره زیاته لوړه وا دي سوا بس اتفاقی رااله دغه شان وکو شو الله دې پکې مخکې نور دا چې کوم مریضان په ثوابه کې خو زه د دې علاقې بیا د خلک ماته ته په سوشل میډیا باندې خبرې کې زره دې ثواب دې رزړو تحصیل چې کوم په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې یادي کې پښتانه هغه پښتانه دی وکویل دې علاقې معزز رانه للو نه چا مالیم دادو کو نه چا جانیم دادو کو نه چې د مریضانو څوک لړلو نه چا په هسپتال کې اعلان کو اسی کده سیاسي خلکو معمولی سړی خوښ شي په سوشل میډیا ګرځي چې او باقي یو زر او رسیدل منځو خو ماته ګوره دا خو پبلک ترانسپورت دی په هسپتال کې زه د ټریفیک انچارج او د ټریفیک ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه ټریفیک انچارج کې 1 لک روپیا لګي که 2 لک روپیا لګي دا د سیاسيانو نه انتظامی نه دي دا د انتظامی نه د سیاسيانو نه دي دا ګیره بل انتظامی نه د سیاسيانو نه پته تا ګوره دا ډي سي پی صاحب دفتر دی دغه سی چوکالو خان دی دلته کې سی میډم ناس سره دا درنه وکو دینه بل لوی غټه دي سني یو کس تر اوسه پور رانغه یو هسپتال د سوکرا نه للو یو هیڅ سوکرا یو شاوري خان دی گاډو منیجر دی راغلی دی یو سبا مکولاړم تر اوسه پوره تاسو خدای پاک راوسه نور نه سیاسي خلک شته نه غیر سیاسي شته نه سرکاري شته نه غیر سرکاري شته چې راشي د خلکو په لاس کې دی هسپتالونو ته ورشي یا دغه مریضانو ته امبولانس ضرورت ته په 15,000 روپیا باندې امبولانس نه موږ به ترکمې کوو دا د سیاسي خلکو یا د افسرانو حق نه دا ډي سره چې په لکونو پان پروت دی نو دې خپل پان په دې کې استعمال کې دا به کم نه کې په اخر کې به سبب په اخر کې ګوښلندو نشته خو بس ځان نفسي ده نو موږ د سیاسي او د غیر سیاسي د خلکو نه د سرکاري افسرانو سخته ګیره ده او د دې مطابق د دې وکوي مطابق پس درون پریس کانفرنس کوم ټرانسپورټان به علامه د خپل تحصیل په باره کې بدل خپل عوام الناس ته خیمه چې یو عوام الناس په دې علاقه کې نشته چې راشي او د سیاسي خلکو سره راشي او درېږي یا ریګاړو والا پلاس یا د مریضانو په یو سړی تر اوسه پورې یو ټیپک انچارج راغلی جاس خیدر هغه لړو پیسې خپل لګولې ټاکیو لګولې او امبولانس یې منګه وکړلې او هغه لاشونه مرو سات کړلو 4 بجې د هغې لاشونو جنازه را مننه صدر صاحب
نه اوس ته ګیله خپل انتظامی نه مې او د سیاسي بالکل دا زما تحصیل دی دا زما د راځلو تحصیل په سوشل میډیا په دنیا کې په یاد یایږي یا پښتانه خلک دی خو په دې کې یو سړي خپل پښتو ښکارا نه کړله چې راشي او دې خلکو له پړه باندې لاس کېدي یا مریضان لور شي یا د مړو لور شي یاره دا خو دواړه کور زموږ میلمانه دي بس ولم د موږ میلمانه پلان کوچ ولم د موږ میلمانه خو سیاسي خلکو نو په کار د میلمه حق په نبی علیه السلام حدیث مبارک دی میلمه حق سیواله نو کم نه څوک دی نه بغیر د مانه څوک رااله بغیر د ټیپې کې چاره یو څوک رااله تر اوسه پورې یو سړی تر اوسه پورې زموږ د سخت ګیله د سیاسي نه او د افسرانو لوکل افسرانو نه 112 والا کې بس 112 والا غریبانه خو مولا بانګ مت پر روزګار چی په پته نه پم چې راچې کډري به مسکري دا ټیپې کوله سار په بجې په کم په بجې دی ولړلی ټیپې کې چاره ولا ټوپې نه ځان نو راسو ایمرجنسي ماته کم نه مې ز هسپتال کې ما یو پکې دوره ماشومري پوچی ماشومره ما په لاسو کراواسه گاډي کې کې خدا نو دا خو انساني همدردي ده کنه دا نو بس دې کې چې هیڅ قسم هیلپ نکو من بالکل له تحصیل در ازړو نه عوام الناس نه د سرکاري افسرانو سخت ګیلمون جوړه او دا میلمانه تیم سخت ګیلمون دي خلک ګوره ثوابه خلک وی چې ور کې ډوډۍ ور کوي موږ له خاصم شکرانه لرلو نو دې ته میلمه دوست یا میلمه دوستي صدر صاحب کتونکو واقف خان لا د انتظامیین او د تحصیل د رزړ د خلکو نه ډیر ګیلمن دي ان دې شته د وخت بس مالکی د بس منیجر یم ها منیجر سبا وای نو بس مونږ خو لکه د غره د خلکو د خدای عزت کی کار لخوا کو مونږ سره هیلپ کو ریسکو والا را سره ډیر هیلپ کو سار را سره راغلی دي سار نه تر اوسه پورې د ثوابه کې ډشته ثوابه کې زمونږ نشته زمونږ په پیخه دغه کې په سواد کې په خبر کې د بونیر کې دا ها زمونږ ته کې اډی خو دلته کې لکه دا موټر وی والا را کوس کړو په لړه کې او بل خبردار چې دلته کې جوړ موټر سایکل او یا شی بل شی ولا راغی مخه لیدې نشو او دې غاړي د پلین کوچ را روانه جوړ سار وخت راشي کنه سکول د خلک دي نو موټر سایکل والا بچوي خو په گاډي کې تقریبا 3 دي یا 2 کسان مړ دي هغه پلین کوچ او تاسو دې کې کومړې زمنګ په دې کې نشته بس زمنګ دغه مالی نقصان شوی مالی نقصان شوی دا به الله پاک پورا کې خدای مړي هغه نه پورا کیږي دا خدای خوشاله خیر وکي او بس مهرباني مننه